ګلبدین نایب د افغانستان کرکټ فینس نه یو ډیر غټه ګیله کړې ده، یو ډیر غټ خفګان ظاهر کړی دی. د افغانستان کرکټ فینس د افغانستان د لوبډلې نه شدید ناراضه دي. په ایشیا کپ کې هم عمدې لوبډلې خراب پرفارمنس وکړو او د ایشیا کپ نه پس چې کوم بنگلاديش سره ټي 20 سیریز آی کې ډومنی دواړه میچونه بایلل چې د راشد خان په کپتانۍ باندې هم ډیر غټ تنقیدونه کیږي، په ټیم سلیکشن باندې هم ډیر غټ تنقیدونه کیږي، په پلینګ 11 باندې هم ډیر غټ تنقیدونه کیږي او جایز هم ده. اوس دغه تنقیدونو حواله سره ګلبدین نایب تاسو لخکاری جی د په خپل ټویټ کې څه لیکلي په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو او بل ګلبدین نایب له په دې ټویټ باندې په دې پوسټ باندې خلکو سره رد عمل ظاهر کړي، افغانانو سره جواب ورکړي، ادر سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم جی. ګلبدین نایب ویلي دي سلامونه ټول ولستا کچره تاسو مونږ په بایلاتو کې نه تشویق کوي نو بیا هیله ده چې په غټلو کې مو هم مت تشویق کوي. لوبه کې غټل بایلل راځي، کرکټ کې خي او بد ورځي هر چرته وي. پرون پورې همدا لوبغاړي ستاسو اتلانو خو نن متاسفانه د یو څو میچونو بایللو نه بعد ورپسې بد رد وایي او تر فامیل پورې سپکاوي او ورته کوي، مطلب د فیملی پورې ورته سپکاوي او بداوي کوي، مطلب د غي فیملی تم تاسو کنځلې کوي. کله بایللو دلیت وان نه لري نو هیله دا غټل هم مګوري بیا او یا مو احساسات کنټرول کې اوساتای. ډیر د افسوس خبره ده، ډیر د افسوس ځای دی جی. ګلبدین نایب په ساده الفاظو کې بدل زویم ګلبدین نایب وایي چې تاسو مونږ په بایلاتو کې نه سپورټ کوئ نو په ګټه کې مو سپورټ کوئ. کچره تاسو زموږ بایلات نشئ برداشت کولای نو بیا مو ګټه هم برداشت کوئ. او کچره تاسو د افغانستان میچونه تاسو چې افغانستان میچونه ګټل نو عمده کلاډیان د تاسو اتلانو او اوس عمده کلاډیانو ته تاسو کنزل بد رد وایي، اوس عمده کلاډیانو فیملیم تاسو ټارګټ کوئ نو کچره تاسو د بایلاتو توان نه لرئ نو هیله دا ګټل هم بیا مو ګورئ او یا خپل احساسات کنټرول کوي یا خپل فیلینګز په احساساتو په جذباتو باندې کنټرول وساتي. دا چې کوم دی دا ټویټ دا پوسټ ګلبدین نایب کړی دی چې په دې باندې ولا د افغانستان کرکټ فینس کمنټس هم کړی دي. افغانستان کرکټ فینس ولا کلیر اینڈ کټ ویلي دي چې دا ټیم د تاسو پرسنل ټیم نه دی. ما کمنټ شو کتل د ډیرو خلکو دا کمنټ چې د افغانستان د لوبډله چې کومه ده دا تاسو ذاتی لوبډله نه ده، دا د افغانستان لوبډله ده او د افغانستان لوبډله ده نو د افغانستان چې څومره هم عوام د اب په دا ټیم سپورټ کوي هم او په دې ټیم باندې تنقید هم کوي چې دا هغه خلکو جواب هم ټیکته. لکه ګلبدین نایب خبره کتا سو کو د خبره هم ټیکته خو چې کوم خلکو ول کمنټس کړي دا غي خبره کوی دا غي خبره هم ټیکته. ذکر ټیم چې کوم دی د افغانستان دی، دا تاسو پرسنل ټیم نه دی، دا تاسو ذاتی ټیم نه دی، دا د افغانستان ټیم دی. د افغانستان چې څومره هم ټیلنټ راځي تاسو به هغه ته موقع ورکوي. دا سو کوئی د افغانستان کرکټ فینس وای نو د افغانستان کرکټ فینس خبره هم حقیقت ده چې تاسو نوجوان کلاډیانو ته چانس ورکوي، تاسو هغه ته موقع ورکوي. ضرور نه چې تاسو اتلان یې تاسو موږ له مخکې میچز ګټلې دي نو تاسو به ټول عمر موږ له میچز ګټي. ټول عمر یو کلاډي فارم کې نشي پاتې کېدی، ټول عمر یو کلاډي هغه رنګ انرجیټک نه وي څنګه چې هغه په ځوانۍ کې وي. نو لکه شعیب اختر تاسو ګورئ ټول عمر خو شعیب اختر نو کنه، نن سبا تاسو ګورئ بالم یو وکټ نه بل وکټ لنشي رسولې او مخکې په ټایم کې چې ټایم د پیک ټایم ځوانو نو بیټسمن مچ ولو درې دو را پیدو با بیټسمن مچ ولو د خپې به را پیدي. نو د ګلبدین نایب خبره هم په خپل ځټیک تا او د فینس خبره هم په خپل ځټیک تا چې تاسو نوجوان کلاډیانو ته موقع ورکړئ. فینس نور څه غواړي؟ فینس هم دا غواړي د افغانستان کرکټ ټیم نه چې تاسو نوجوان کلاډیان را مخې کوي، ځوانانو کلاډیانو ته موقع ورکړئ. بس ته تاسو فرید ملک نه وورئ، تاسو نبی نه وورئ، تاسو نور چې کم کلاډیان دي هغه حشمت الله شاهدی نه وورئ، نوجوان کلاډیان روچت کوي. کغه میچ بیلیم نو زمونږ بوایو چې د نوجوان کلاډیان ټیسټ کول، نوجوان کلاډیانو نه امتحان ایستو نو دا غي ټیسټ خو پکې کیږي کنه که میچ بیلای او که غټای خو یو قسم لا فائدہ مو پکې دا به چې نوجوان کلاډي خو به تاسو ټیسټ کوي کنه. دا افغانستان کرکټ فینز وای خو بل طرف ته د ګلبدین نایب خبره په دې زویم ټیک تا چې ټارګټ مطلب تنقید بکوي خو تنقید برای تنقید لکه یو کلاډي د پرفارم نه کوي نو داغه په پرفارمنس په خبره کې داغه پرسنل لایف په نه ټارګټ کې چې تاغله د مور خور کنزلو کې د دې حق نه مال شته دی نه بل لشته نه بل لشته نه بل لشته. د دې اجازت مو ته اسلام هم نه راکوي، د دې اجازت مو له پښتون کلچر هم نه راکوي چې مونږه د چامور خور په دې وجه اوستایو د چامور خور په دې وجه بی عزت کو چې هغه په کرکټ کې ښه پرفارمنس نه کوي. اوس یو کلاډي د پاکستان
ټیم کې پرفارمنس نه کوي سایم ایوب دی نو سایم ایوب پرفارمنس نه کوي نو زبر سایم ایوب په بیټینګ باندې خبره کوم زبر سایم ایوب په کرکټ باندې خبره کوم زبر سایم ایوب مور خور نه یادوم زبر سایم ایوب فیملی نه ټارګټ کوم زبر سایم ایوب کنزل به ولا کومه خدا سي کنزل نه چې زاغله مور خور یاد کم زبر سایم ایوب ته کنزل ما غدایره کې کوم زبر ولم کما کلی نه پوهیږي عقل دی نشتا دا څه خبره به ول کوم دا نشه زبر ولم لا پلان او لا ډنګړې لکه هغه د اخلاق دایره نه بهر کیږي نو دا ګل بدین نائب خبره هم ټیک تا لکه دا افغانستان کرکټ فینس چې کوم دي د افغانستان هغه پاغه ز خبره نو کوم اوس په خبرو کوم دا انډیا کرکټ فینز په پاست کې پتیر شوی وخت کې انډیا کرکټ فینز دا سوچ کله به میچ بایلو انډیا او د کم کلاړي په وجه به بایلو نو انډیا کرکټ فینز به د هغه کلاړي په کور باندې حمله کوله لکه مطلب کور ته ولا کانی ور وشتل په کور به ولا ټیک کولو په کور به ورته اور لګولو د کور مخله به ولا اړتال کولو دا په پاست کې شوی دی وګورئ د انډیا تاریخ بیا به کله میچ بایلو لکه اوس میچ د انډیا روان دی انډیا میچ بایلو د سیواک په وجه باندې لیټ سپوز مثال خبره نو بیا به انډیا حکومت د انډیا پولیس دا ته چل کولو چې د سیواک په علاقې کې کومه تاڼه وه هغې به پولیس د سیواک کور ته ولېږلو وروره چې عوام در روان دي او مخکې نه حالات کنټرول کوي پولیس په مخکې نه د سیواک په کور ولاړو چې لکه سیواک خو کارنامه کړې ده اوس په عوام راځي او درز غوبل به شروع کېږي هلته به مخکې سکیورټي تلې وه نو دونه کریزی فینز به ځان نه جوړو دومره به لیمټ نه کراس کو چې یو کلاړي پرسنل لایف مونږ ټارګټ کو دا به کو تنقید به پې کو دغه په لوبه باندې به خبره کو دغه په فیملی به خبره نه کو او کرکټ بورډ له باقاعده پیغام ورکو چې دا شیر لري کا را سړی لري کا دا نور د ټیم د ساتلو نه دی دا مونږ په ټیم کې تاسو ګورئ د پاکستان کرکټ ټیم کې څومره پرچی کلاړیان دي چې سوچ هم نشي کولی څومره پرچی کلاړیان دي چې زه د لوس نمونه را شروع کوم نو حیران بشي ځکه او دې نه خو کلاړیان داسې دي چې هغوی لاس کیمرې ته هم نه دي راغلي ځکه د هغوی شفارس نشته دی هغوی د سیاسي خلکو سره الیک سلیک نشته دی نو تنقید به کوو خو په دایره کې به کوو او بل طرف لا کوس یو کلاړي وایي چې نه تاسو مونږه په ګټه کې سپورټ کوئ او په بایلات کې مو نه کوئ نو په ګټه کې مو مه کوئ نو دا د کلاړي خبره غلطه ده اوس په زه په ګلبدین خبره وکړم چې ګلبدین دا خبره غلطه کړې چې د افغانستان کرکټ فینز له وایي چې تاسو مونږه په ګټه کې سپورټ کوئ نو په بایلات کې مو هم سپورټ کوي یا چې په بایلات کې مونږ سپورټ کوي نو په ګټه کې مونږ سپورټ کوي دا ګوره ګلبدین نائب یا راشد خان دا ګلبدین نائب ټیم نه دی دا د راشد خان ټیم نه دی دا د نبی ټیم نه دی دا د ګورباس ټیم نه دی دا د افغانستان ټیم دی دا چې څومره د راشد خان دی دا ټیم نو دومره دا عبد الله احمد زئی دی دا چې څومره د راشد خان دی دا ټیم نو دومره د نور احمد دی دا ټیم چې څومره د راشد خان دی نو دومره د وفی الله تراخیل هم دی په دې ټیم چې څومره د راشد خان حق دی نو دومره د وفی الله تراخیل په هم دی په دې ټیم چې څومره د ګورباز حق دی نو دومره په دبل کلاړي حق هم دی د نوجوان کلاړي حق هم دی نو باید چې نوجوان کلاړیانو ته موکور کړل شي افغانستان کرکټ فینس دا غواړي او ګلبدین نائب چې کوم ټویټ کړی دی یو ډېر غټ ټویټ کړی دی او د زړه بلا سه پکې وښ کړي چې بیا هم خلکو دله ډېر کمنټس کړي دي او ډېر ښکلي جوابونه ورکړي که ټایم دا سره وي باقاعده ګلبدین نائب اکاونټ تاسو وزټ کولی شئ او دا پوسټ اور په دې باندې تاسو کمنټ کتلی شئ نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حوالې سره د ستاسو څه پوینټ آف ویو دی تاسو خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ